وجه هغه خلک په مغالطه کې پراته دي چې هغه وي مونږ صرف قران منو احادیث نه منو. د احادیث منلو نه بغیر د دې پلارم په قران عمل نشي کولی. بیا به د مزلم لاس وینځي. د موز رکعاتونه په قران کې شته، د موز رکعاتونه، د موز وختونه، دارنګه د نور د شرعي احکاماتو چې قران داغي حکم کړي دای تفصیلات احادیثو کې بیان شوي دي. لکه د غلاګر سړی او د غلاګر خزینه لاس کټ کا، دا بسونه مقدار مال چې پټ شي نو بیا به لاس کټ کې او خیل لاس بکټ کې غغس لاس بکټ کې، او که یو سړی غلاو کا یو پیرته یو لاس کټ شو بیا ته نه بیا لاس کټ شو پدریم ځل غلاو کا. قران کې خو الله چې لاس ته کټ کو خدا غلاس نشتا بیا بس کې دا وضاحتونه حدیثو کې دي. دا په قران کریم کې ډېر آیتونه دي، بلکې په هر صفحه د قران کې داسې آیتونه دي چې بغیر د احادیثو نه مونږ ته دغه فهم نشي حاصلې دي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دا به وقوفان وویدا صحابه کرام کم یو سی زواړول د مخکنه قبله نه، د دې مخکنه قبله نس مراد دي. احادیثو کې تذکرہ راغلی ده. دا رنګي ډیر آیتونه دي. دا د دې دور یو لویه فتنه ده او ردین ډیر زیات خلق متاثر دي. بس چې قران کې سراغلی نو الله وی منځو کنه منځ خو دوا ته وي، بس دواو کدا منځ ته کنه پنځه وخت منځ پکې چاره وسته بیا دې منځونه هم نه کوي ښا. بس واتو زکات زکات ورکانو یو روپې درې چاته ورک، بس دا زکات ته کنه کار ټیم دی ورک، بیا د زکات نه انکار وکي ښا. نور ډېر داسې خبر شته. بیا د قرآنی د مضبوط عقیدو نه منحرف شي. قرآن کې د معراج تذکرہ راغلی، منکرین حدیث د معراج واقعا نه مني. او قرآن کې راغلی دا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دې مسجد اقصی نه به د مدینه منوره مسجد نبوي ته مراد علی چې پاکی د اغازات لره چې خپل بندې د شپې بوتلو د مسجد حرام نه مدینه منوره مسجد نبوي ته. نو هغه وخت کې مسجد نبوي چرته و؟ مسجد نبوي ته مراد علی. خو به هر حال ته په ما انزل الله ځان پوي کا، نو د انکار حدیث په اتنه باندې مخه تراجه. قران خو عجیب کتاب دی کنه. زار شه د هغه علماو نه د هغه تحریکونو نه چې خلکو ته وی دا قران زده کې او قرآنی تعلیمات عام کې. ستا سوچ او فکر د قرآنی تعلیمات جوړ شو کنه، نو قرآن تا ته وګوره په منکرین حدیث باندې رد مخه ترالو. نو الته چې ته لومبه سپاره الف لام میم شروع کې سورۃ البقره شروع کې نو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک د ختم نبوت راغی. نو ختم نبوتم قرآن، د صحابه کرامو شانم قرآن، د قیامت عنوانم قرآن، د رسالت عنوانم قرآن، ناموس رسالت قرآن ذکر کئی، دفاع صحابه قرآن ذکر کئی. نو لہذا دا یو ډیر مل تحریک دی چې د قرآنی تعلیمات عام کول ښا. دا یو ټکی تیراواله پای پسې ورځو نور څه پځه پرېدا عقیده مقیده پکې مټه سوا. نو دا وګوره وایذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، کله چې دی ته ویل شي تابعداریو کې د هغه څه چې الله دی را لېږلي، نو دی سوی بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مونږ ما انزل الله ته نه راځو، بس زما لیډر او زما مشران او زما پلار او ابا او اجدادو چې سکړي مونږ هغه کوخه. ځکه ډیرو خلکو د خپل ابا او اجدادو لډراو نه خدای او رسول جوړ کړي. ته وی الله دا وی دا الله رسول دا وی دی زما د لیډر ترتیب دغه دی، زما مشران